بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العام فنوعان: عام خص عنه البعض وعام لم يخص عنه شيء. فالعام الذي لم يخص عنه شيء فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به لا محالة. وعلى هذا قلنا إذا قطع يد السارق بعدما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الزمان ذكر. وليس الأكبر هو کتاب په شروع کې موږ د کتاب الله تعریف کړو چې کتاب الله څه تعریف دی او بهم ول څلور تقسیمات دی باغی کوم تقسیم اول شروع کړو چې دا په اعتبار د وضع سره د تقسیم اول د لاندې څلور اقسام دي: خاص، عام، مشترک او مؤول. او فصل اول کوم به ویلو چې دلته بل خاص او د عام بیان کیږي. تعریف د خاص هم کړو، تقسیم د خاص هم کړو، حکم د خاص هم بیان شوی او باغی منی تفریعات هم شوی او تعریف د عام شوی دی. عام چاته ویل کیږي غلف استاین تجمع جمع من الافراد چې ډیرو افراد ته په یو ځل شامل وي. او نن وس د عام تقسیم کو او د عام حکم یو باغی منی تفریعات کو. حکم د عام به تقسیم د عام بکو، حکم د عام به بیانو به د هر یو قسم او به داغي د حکم موافق پاغه منی تفریعات کول. نو لیسه ووري عام په دوه قسم معنی دي. یو هغه عام دی چې داغې نه بعضی افراد نه خاص شوي، عام ډیرو افرادو ته شامل وي. که چې ډېر کم افرادو ته شامل وي نو یو پکې هغه دی چې په دې کې کوم حکم په عام باندې لګېدلی دا هم په افرادو باندې دغه حکم کې بعضې افراد نه خاص بلکې دا حکم ټولو ته شامل وي. عام په څو قسمه دی؟ دوه: عام غیر مخصوص منه البعض او عام مخصوص منه البعض. عام غیر مخصوص منه البعض چاته ویل کېږي؟ هغه عام ته ویل غیر مخصوص منه البعض چې د عام کوم افرادو ته شامل وي. مثال به طور جاء ان القوم، قوم د قوم هر فرد ته شامل دی. حکم ولګي د مجیت چراله قوم، نو د قوم څومره افراد دي ټول معنی د مجیت حکم ولګي دو چراله. نو بده کې ټول رال یو فرد هم ته خاص نه دي چې هغه نه دراغله، یعنی مستثنا نه دي. پوه نه شولې بي. عام مخصوص غیر مخصوص منه البعض چاته وي چې د عام په افرادو باندې کوم حکم لګېدلی دا غیر بعضی افراد خاص شوي نه، یعنی حکم په ټول افرادو لګېدلی. دې په مقابله کې عام مخصوص منه البعض دی. دا کوم عام ته ویل کېږي؟ دا عام ته ویل کېږي چې کوم حکم په عام باندې لګېدلی بعضی افرادو کې بعضی افرادو ته دغه حکم نه شامل، بعضی افراد ته خاص شوي دي دغه حکم نه. پوه شولې خبره مانی؟ نو دا عام دوه اقسام بیان شو: مخصوص منه البعض او غیر مخصوص منه البعض. ازدم کړلو کنه وګورئ لګي عبارت کې. واما العام هر چا عام دی فنوانی د دې دوه نوع دي: عام خص عنه البعض، یو هغه عام دی چې خاص شوی دا غینه بعض ته خاص شوی. مقصد خو پوه شئ، ما دا بل تعریف رانوم لیکلو چې بعض ته خاص شوی مطلب کوم حکم په عام لګیدلی دغه حکم بعض افراد ته نه شامل، بعض افراد معنی نه لګیدلی. عام مثال روان دي رستو. عام دویم نمبر هغه عام دی لم يخص عنه شيء چې نه خاص شوی دا غینه یو شی ته نه خاص شوی بلکې کوم حکم چې د عام په افرادو لګیدلی دا ټولو ته شامل یو فرد هم داسې نه چلته حکم نه لګیدلی. فالعام الذي لم يخص عنه شيء فهو بمنزلة الخاص. وليس يبدا تقسيم د عام موږ به تقسیم د عام کو. تقسیم وشو دوه اقسام وتا. دویم نمبر موږ ویلو د هر یو حکم بیانو. هغه عام چې دا غینه بعضی افراد خاص شوي دي، حکم ټول افراد ته شامل وي. دغه عام حکم داسې لکه څنګه چې د خاص دی. وسامی کې عام چې کوم دی دا مشابه ګرځولې دی، مشبه حکم د عام او د خاص هغه مشبه به ګرځولې دی. وې د عام حکم هغه شانی څنګه چې د خاص وي، د خاص قطعي د عام هم قطعي. نو اوري ملي سي
هغه عام چې دا غینه بعضی افراد نه خاص شوي دا غي حکم قطعی دی قطعی لکه څنګه چې د خاص حکم قطعی و قطعی مطلب هم بیان کړو چې عمل کول په واجب عقیده په ساتل لازم که څوک ته انکار کوي کافر کیږي با لازم د حناف رائے ده په دې کې اختلاف دی او ګڼ مذاهب پکې دي دوه پکې مشهور دي دا به تیمږ ویو د کم عام نه چې بعضی افراد نه خاص شوي دا حناب بنظمانه داغي حکم قطعی دی قطعی عمل کول به واجب عقیده ساتل به لازمه مثالونه روان دي امام شافعی سے وای کم عام نه چې بعضی افراد نه خاص شوي داغي حکم قطعی نه دی بلکې ظنی دی ظنی صرف عمل واجبي عقیده ساتل به لازم نه دي دې معنی پوهیږي هغه دلیل پیش کوي وای دنیا کې د یو عام نشته چې ست خاص شوی نه هر عام نه خاص شوی مثال سل کسان دی 15 خامخا خاص وي هغه 15 ولی خاص دي 95 پاتې شو بقایا کله شي دا 15 چې د کم علت د وجنه خاص دي په 95 کې بچا کې موجود هم اعتبار کیږي احتمال پیدا شو کنه چې احتمال پیدا شو یقینا نشو ځونی شو ما من عام الا خص عنه البعض امام شافعي سے وایي موږ دا دلیل دی کمزور دی ښا دا دلیل داسې دلیل دی چې دا داسې خبره ده چې بغیر د دلیل پیدا شوی ده ښا ناشئ من غیر دلیل دی بهرحال د امام شافعي سے رائے دا چې کم عام نه بعضی افراد نه خاص شوی غزونی دي موږ حناف وایي د کم عام نه شي بعضی افراد نه خاص شوی هغه یقیني دي قطعی دی او تو ګورئ فالعام الذي غام لم يخص عنه شيء شني خاص شوی دا غینه څه شي هو بمنزله الخاص او بمنزله د خاص دی پته کی په حق لزوم العمل به لا محاله په حق د دې کې چې عمل به بده باندې لازم وي لکه څنګه چې د خاص په حکم باندې عمل لازم وي لا محاله خامخا وعلى هذا قلنا اذا قطع يد السارق بعد ما هلك المسروق عنده وليس بس تفريط وګوري کدا عام په حکم تفریق کوي د خاص په حکم کې یو مسله من کړي و بدلتم کو چې دام په برابر شي موږ ویلي وليس چې خبر واحد او قیاس حکم چې دا ظنی دی اسم ویلو او د خاص حکم قطعی دی التم ویلو اوس بدلته یو د عام حکم قطعی دی یو دو مقدمه د خبر واحد او د قیاس حکم ظنی د عام حکم هغه عام چې بعضی د نه خاص شوی قطعی او کله چې د ظنی او د قطعی مقابله راشي که دواړه جمع کېدل شول نو خدا او کنه جمع کېدل چاته و ترجیح ملاویږي قطعی دا هم د حساب کتاب بدلته وي کچره د عام هغه عام چې داغه نه بعضی نه خاص شوی دی حکم قطعی دی دې په مقابله کې خبر واحد را لې یا قیاس را لې کچره دواړو باندې عمل کې دي شو صحیح دا او کنه کېدل شو قیاس بم پرېږدو او خبر واحد بم پرېږدو دا غیر بار مثال باوري کله چې یو سړی غلاو کې سرقه او داغه لاس کټ شي نو کوم شی چې پټکړی هغه موجود وي نو مسله خدای راځي دا مالک ته واپس ورکو دې پوه شولې اوس کوم شی پټکړی هغه نه موجود هغه هلاک شوی اوس به حساب کتابي نو حناف وي دا لاس چې تکړ شو دا کم فیل کړي دا غیم سزا ده او کوم شی چې هلاک شوی دی پټکړی او هلاک شوی دا غیم سزا ده مطلب دا چې لاس تکړ شو بس خبره ختمه دا څه بنه کو چې لاس هم دې تکړ کو او کوم شی پټکړی هغه هلاک شوی دا غي قیمت رواولو زمان ام مالک ته بوته وي چې دا به مل ورکړي مثال به تور دا موبایل ما پټکړی دی بل فرض او تقدیر زما لاس کټ شو دا موبایل ما هلاک شوی دی نو موږ احناف وایو چې بس لاس کټ کېدل د دې فعل هم سزا ده چې غلا می کړی دا موبایل کوم هلاک شوی را سره د دې هم سزا ده امام شافعي سے وایي نه دا لاس کټ کېدل خو د غلا سزا ده دا کوم موبایل چې ماره پټ کړی دی کدا موجود وي دا به مور کولای کنه شترین د دې زمان به ورکو دا څوک وي امام شافعي سے ولې سب دلته امام شافعي سے کمرای ده دا د قیاس توجه نه ثابته یعنی خپل رای ثابتې په قیاس سره او قیاس پیدا د چا ور کوي د ځون او زمنګ کمرای ده حناف هغه موږ ثابتو په د عام په حکم باندې او د عام حکم قطعی امام شافعي سی به قیاس ثابت ای منګه د عام په حکم باندې نو عام حکم قطعی قیاس ځونی دي چاله و ترجیح ورکو قطعی لا عام حکم لا څنګه مولوی صاحب قران کې الله پاک کوئی السارق والسارقه
فقطع ایدیهما جزاء بما کسبا دیو لاسونه کټ کړي دا د دیو لاسونه کټ کول به جزاء جزا به وي بما ما پش دولس الفاظو د عام کې وکنو دا به جزای بما د ټول هغه عمل ما عمل د هر غڅ سزا به کسبه چې دیو کړي پوه شولې خبره مانی نو د دې ما د عموم نه معلومیږي د لاس کټ کول د ټولي ګناه سزا ده د ما د عموم نه دا معلومیږي دا صرف لاس کټ کول د ټول ارزه سزا ده امام شافعي سے وی لاس بم کټ کو زمان بم ورکو نو مونږ وی چې ستاو اولی داسې وی امام شافعي سے هغه قیاس کوي قیاس په غصب معنی کوي غصب او سرقه کې فرق دی غصب چې یو سره دا دی کتاب تخپل موبایل او سلاس کې سره دی وایي وی تختې نو دا غي حکم دار کدا موبایل ما سره موجود مرقوم هم قران هلاک شو د غصب اتفاقی دا حکم دی قران هلاک شلو ای کلاس کټ کول نه قران هلاک شلو نو به بم د دې قیمت ولا ورکو مسله پوه شولې غصب کې اتفاقی حکم دار کم شی کم مغصوب شي کا هلاک شي قیمت به ول ورکې دا غي خبره پوه شولې امام شافعي سے وای سر مسروق شی به قیاس وي په مغصوب شی باندې کم شی چې په سرقه شوی یا به قیاس وي چا معنی مغصوب معنی نو مغصوب مقیس علیه او مسروق مقیس علت مشترکه پردیش دوړ کی په باطل طریقه معنی وړي دي حکم مغصوب کی دا حکم که هلاک شوی زمان به ور کوي نو مسروقه کې هم دا حکم چې هلاک شوی زمان به ور کوي په قیاس پوه شولې نو قیاس خو مونږ الفیدا چا ور کوي د ځون اول ته چې مونږ ویلو چې دا لاس کټ کول بس زیدام د چانه معلومه ول دام د حکم نه وسولې سي کچري قیاس کو د عام حکم په خرابيږي اولی عام حکم دار چې ټول کم کار د کړه غیر بار سزا لاس کټ کول دي قیاس دا وای چې نه دغه ټول سزا نه دغه نیمه ده پوره سزا ده چې زمان هم وي نه قیاس وای غنیمه سزا ده او د عام حکم وای چې پوره سزا ده نه د قیاس د وجه د عام حکم کې فرق را لکرانه دي او موږ د قیاس په طرف کې ویلي څوک چې پاتې کیږي هغه ته بدله کله چې قیاس تغییر دام په حکم کې راوستل ویلم دي کنه نه قیاس به چې متروک وي دلته دا متروک وي وای شولې به خبره لنډه دا د دې په برابرۍ کې چې نو داسې به دلته قیاس په مقابله د نص کې راغلی دلته قیاس په مقابله د عام هغه عام چې دغه نه بعضی افراد نه خښوي دغه ته حکم په مقابله کې راغلی دي او قطعي جو دا ځونی دا به پرېږدو وای شولې خبره مانی څنګه امام شافعي صاحب دوی کچري د قیاس ومنو نو قیاس خو وای چې مجموعه شي دا یعنی زمان ور کول او لاس کټ کول دا سزا ده او دا عام حکم وای چې صرف لاس کټ کول سزا ده نو کچري د قیاس ومنو نو کتاب الله په حکم کې به تغییر راشي کدا عام په حکم کې وګورئ تا فالعام الذي عام لم يخدهم ویلو کنه قال هذا قلنا اذا قطع يد السارق بنا بدی معنی کله چې بنا بدی معنی منګ وایو کله چې کټ شلاس سارق بعد ما هلاک پس هغه نه چې هلاک شوی مسروق شي عنده د سارق سره هلاک شوی کا نو لا يجب واجب ندي عليه فسارق باندې الزمان زمان ولي لان القطع جزاء جميع لان القطع ذکلاس کټ کول شي دي جزاء جميع ما دا بدله د ټول هغه کار اکتسبه السارق کوم چې سارق کړي سارق چې څه کړي داغه بدله ده ولی داغه بدله ده فإن کلمه ما ذکر کلمه د ما چې د عامه نامه یتناول جميع ما دا خو شاملېږي ټول هغه ګناهونو ته هغه کارونو ته شاملېږي وجد من السارق چې موجود شوی د سارق د طرفه سارق کړي وبتقدير ایجاب الزمان او مولوی صاحب کچری من زمان هم فرض کو چې زمان من په واجبي نو يكون الجزاء شبه جزاء هو المجموع مجموعه بشي او بلاس کټ کول چې بل بس شي او بل با زمان شي او الته معلومه د قران نه د عام د حکم نه چې صرف سره کلاس کټ کول دي نو د دې قیاس په جفاغي کې تغییرات لو کنه قیاس دغه مقابله شو کنه لہذا قیاس په پریدو ولا يترك العمل به دغه عام په حکم باندې به عمل نه پرې خود لیکيږي بالقياس تدي وجنه چې مون قياس باندې عمل وکړو دا باندې کوو قياس بچاو کول الغصب بغصب باندې
مسله پوه شئ مولوي صاحب دا موږ دا ویل چې د مسروق شي هلاک شي دا سیده کنه نو زمان به نه داغي او په کچری په زور هلاک کینو به یو روایت داري مولوي صاحب توجه کوئ لکشان کا یو سړي سرقه وکړه غلا وکړه او شی په زور هلاک کو زمنګ د حناف یو قول داري د حناف د امام صاحب که په زور دا شی هلاک کی او کته هلاک شي یو ته هلاک وي یو ته استهلاک وي چې په زور هلاک یې ته استهلاک وي یعنی که صورت د هلاک کی او که صورت د استهلاک وي او چې لاس ته کټ شول زمان په نشته دوی مرایدانا او دا مفتابه ده په صورت د هلاکته کې په زمان نشته په استهلاک کې په زمان نشته مسله پوه شئ مخکې راځي مولوی صاحب اوس د کتاب والا دا خبره بیانې چې ما د پاره د عموم ده د دې دلیل سره د امام محمد صاحب یو قول پیش کوي وي او د امام محمد صاحب قول ځکه پیش کوي چې محمد صاحب څنګه د فقه امام دی دغه شان ده لغت امام هم دی او دا مسله د لغت ده نو په لغت کې ما د پاره د عموم ده د غیر لپاره قول لچا پیش کوي د امام محمد صاحب مثال سره یو سړی خپل خزي ته وای مولوی صاحب لګو ته وګوري مولا خپل جاریه ته وای وینځ ته هغه حملی داغه وته وای کستا به د خېټه کې چې سم دی دا الکو نو ته آزادای هغه خزي الکو هم وشو جنې هم وشي دوک تو امین وشي الکم وی جنې وی امام محمد صاحب وای دا سړی نه حانس کیږي دا وینځ بنا آزادي وینځ دا حامله ده ورته وای ستا به د خېټه کې چې سم دی کچره دغه الکو نو ته به آزادای هغه الکم راوړي او جنې راوړي امام محمد سے وی دا صالح حانس کیږي نه دا جنې د وینځ په ازادي کې نه وجه سره ولې سي وې ځکه دو تما استعمال کړي ان کان ما فی بطنی کې ما لفظ راغلی دی او معنی دار چې ټول هغه څه چې ستا خېټه کې اق الکو په دې شرط به آزادې چې هغه الکو عدل د خالق او جنې دواړه شو نو په ټول هغه څه چې په خېټه کې هغه الکو دلته ټول هغه څه چې خېټه کې الک نه دی بلکې الک او جنې دواړه دي نیم هغه څه چې په خېټه کې دی هغه الک دی نو شرط موجود نشو کله چې شرط موجود شي جزا برازي جزا دا وته آزاد دی ان شرط دا او چې ټول هغه څه چې په خېټه کې الکو دلته خو نیم دی وینه شولې به وګورئ لکه الکه ټول به ویږي کنه ټول باغ کسانی چې هغه به کتاب ویلي تقریبا والدليل على ان كلمه ما دلیل په دې خبره چې کلمه د ما چې دا عامه نام د ما ذکرو محمد هغه د امام محمد صاحب ذکر کړی دا قال مولا کله چې وای مولا لجاریه دی خپل وینځي دا ان کان ما فی بطنی کی هغه شی کچری هغه شی چې ستا په خېټه کې دی غلامن الک وی فانت حرۃ تبازاد فولدت دا وینځ وزیږي غلامن وجاریه الک او جنې دواړه لا تو تقو نشي بازادی دی وبمثله نقول فی قوله تعالی فقرؤ وليس الاکبر وګوري بل مثال پیش کړي بلکې تفریق ادام په حکم معنی موږ دا ویلو چې د عام حکم قطعی دی قطعی او د خبر واحد او د قیاس حکم ظنی دی کشری خبر واحد او قیاس په مقابله د عام د حکم کې راتلونو اب متروک وی قیاس به متروک وی خبر واحد به متروک وی دا غیر برابر مثال قران کې الله پاک فرمایي فقرؤ ما تيسر وليس زمنګ د حناف مسله دا ده مطلق قرات فرض دی مطلق قرات او قرات د فاتحه دا واجب دی واجب څه مطلب او د فرض څه مطلب یعنی چې چری مطلق قرات پاتې شونه چا فاتحه ویلا هم قرات دی ور سره زم د صورت وکړو نو فرض پاتې شروع کن پس دې د سهو کار نه کیږي مون خراب شو او که چری قرات ویل شو او فاتحه ونه ویل شو نو فاتحه واجب دا واجب پاتې شو واجب حکم دی چې واجب ولې عادی صحیح مولوی صاحب واجب الاعاده مطلب دا چې شوه دی خو پورا نه دی شوه مقصد وای شری کټیم باقی پاتیو واجب الاعاده معنی دا ده کم مثال به تور د سار منځ دی او سار منځ و بجې قضا کیږي نو کو بجو پورې ټیم دوباره وکا واجب الاعاده دی کټیم لاړې اوس به زو وشو او فرض پاتې کېدو معنی دا چې هر ټیمو و بجې خلافره د کسبا و بجې ویم دوباره به کېد نه دی شوه مسله پوه شولې نو زمنګ د احناف بنسمانی مطلق قرات فرض دی او قرات د فاتحه واجب دی امام شافعی سی وی قرات د فاتحه هم واجب او فرض دی قرات د فاتحه فرض دی مونږ وی قرات د فاتحه واجب دی
مطلق قرات فرض دی موږ د بارا دلیل چې دی هغه د عام حکم دی قران کې الله پاک فرمایي فقرؤ منځ کې تاسو لولئ ما تيسر ما راغلی دا او ما د عموم د عام د الفاظو نه ده کنه ما هغه قرات چې تاسو ته آسان وي هغه لولئ کوم چې مسان وي تا دلته معلومیږي چې قرات د قران د کمی سینه چې و منځ کې کافی دی دا معلومیږي ځکه مونږ وایو چې مطلق قرات فرض دی امام شافعي سے وایي قرات د فاتحه فرض دی هغه حدیث پیش کړي خبر روایت دی حدیث کې راځي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب چا چې فاتحه ونل وللا منځ کې فاتحه ونل وسله دا منځ د سره کیږي نه مولوی صاحب دا خبر روایت دی خبر روایت دا وایي چې فاتحه پاتې شي منځ نه کیږي اگر که نور قرات شوی او د عام حکم دا وایي چې نور قرات شو منځ کیږي نو موږ ویلیو که شری خبر واحد په مقابله د عام د حکم کې رااله او دواړو باندې عمل کې دي شو عمل به کوو او کبه نه کې دي شو نو خبر واحد به پریږدو دلته په دواړو عمل کیږي هغه څنګه موږ وایو د قران د آیات نه یعنی د عام د حکم نه فرضیت ثابتېږي چې فقر اوما تاسو لولئ هغه چې تاسان وي د قرات نه غلولئ دنه فرضیت ثابت شو یعنی مطلق قرات فرض او حدیث کې راځي لا صلاة لمن لم يقرأ دلته فاتحه وجوب ثابتو منګه وجوب څه مطلب یعنی که فاتحه پاتې شي نو دا قرات به کامل نه او لا صلاة کې دا نفي راغلي دا نفي د فار د کمال لکه نفي د کمال کوي یعنی منځ کامل نه دی که فاتحه پاتې شي دا معنی دا او اوس موږ داسې ویو چې د فاتحه نه غیر د سره منځ کیږي نه نبی خو به دا حکم په ختم کیته او هغه قطعی د بزونی نه ختموله په نه شوي خبره معنی که شری د خبر واحد ومنو عمل به خبر واحد وکم نو مکمل تور معنی به دا حکم ختم شي قطعی دی او دا زونی دی په زونی به قطعی ختم کې دا ټیک نه ده بلکې بده به عمل وکړو څه وایو دین وجوب ثابتېږي یعنی کچا فاتحه ونه ویلا نو منځ کامل نه معنی ده کني منځ نور وشو ولی دا قرات خو نور لستل کنه یو نور قرات به لستل دا شرط دی کا او کمال ولی فوت شو فاتحه ونه ویلا وای شلې په دوړ عمل را لیکنه فقر او معنا مطلق قرات ثابت شو فرضیت د مطلق قرات او د دې حدیث د وجه نه وجوب د فاتحه ثابت شو یعنی که فاتحه پاتې شي کمال به قرات کې نه نفي د کمال لپاره دی وبمثله نقول في قوله تعالى فقروا تاسو ولولي ما هغه قرات تيسر چې آسان وي ما هغه قران چې تاسو آسان وي من بیان کې یعنی قران فإنه عام دل تمام ده في جميع ما بطول هغه قرات کې تيسر چې آسان وي د قران نه ومن ضرورته او د دې عموم تقاضا ده د عموم چې قطعي هغه معنی عمل کول واجب وي د قطعیت فایده ور کوي ناغي ومن ضرورتي داغي د ضرورت نه دا د ادم توقف الجواز على قراءه الفاتحه چې نه دی وی موقوفواله د جایز کېدو په قرات د فاتحه باندې یعنی داسې بنوایو چې قرات به ال جایز کیږي چې فاتحه ویل شي جواز د قرات د فاتحه دی موقوف شي په جواز د قرات دی موقوف شي په چا په فاتحه باندې داسې نه ده عدم توقف الجواز چې نه دی موقوف جواز على قراءه الفاتحه دی په قرات د فاتحه باندې دا دی موقوف نشي وجاء في الخبر او په خبر کې خراغلی چې انه قال نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا صلاه الا بفاتحه الكتاب من نشته مگر په فاتحه د کتاب معنی مولوی سے وایي شری خبره معنی کوم دا سی وایو یعنی نفي د مکمل نفي د قرات کو د فاتحه د نفي د وجنه چې چا فاتحه ونه ویل قرات ونه شو کدا سی ویو نبی خو په هغه عام کوم حکم دی هغه باندې عمل ترک شي فعملنا من بعمل کو بهما په دواړو معنی عمل په دواړو کړه دی علا وجه په داسې طریقه لا يتغير به حکم الكتاب چې دا د حکم د کتاب چې کوم دی یعنی د عام کوم حکم پاغي کې څه تغییر رانه شي هغه څنګه به ان نحمل الخبر على نفي الكمال هغه دا چې موږ به حمل کو خبر په نفي د کمال باندې یعنی معنی بدای چې قرات کامل نه دی بغیر د فاتحه حتى يكون مطلق القراءه تر دې نتیجه به روزي چې مطلق قرات چې دا به فرض وي ولی به حکم الكتاب فقرؤ ما د وجنا
او قرات د فاتحه به واجب وي به حکم الخبر وقلنا تغره کنه كذلك في قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اي ور سره مرګري کوم لشي دویمه مسله دا تاسو لګو ګورئ زمنګ د حنا فرایده لري کې سری ذبحک ولا ذبح او بسم الله تی پاتې شولا په یې ربانی نو دا کوم شی چې ذبح کو دا حلال دی او که قصدن بسم الله پرې خدل نو به حرام دی امام شافعی سے وایي که قصدن بسم الله پرې دی مسلمان ذبح کوي او که سهون ته پاتې شي په دواړو صورتونو کې مذبوحه حلال ده مسله پوه شولې زمنګ د بارا دلیل چې هغه د عام حکم دی او د امام شافعی سے لپاره دلیل هغه خبر واحد دی نو خبر واحد فائدہ د ځون ورکی او موږ لپاره دلیل هغه د عام حکم دی هغه فائدہ د قطعیت ورکی او ځون چې مقابله د قطعیت کې قطع کې راشي که دواړو باندې عمل کیږي نو خدا او کنه کیږي ځون به پرې دودا سم ویلی کنه هغه څنګه زمونږ دلیل دار قرآن کې الله فرمایي ولا تاكلوا تاسو مخری مما هغه مذبوحه لم يذكر اسم الله عليه کوم معنی چې د الله نوم نه یخستل شوی په دې پوه شولې په کوم چې د الله نوم نه یخستل شوی هغه مخری نه دا خو دواړو تام دی که سهوان پاتې شوی یا هم نه خوري قصدن به پاتې شوی هم نه خوري خو سهوان بارکه حدیث مشهور راغلی دی هغه معاف دی په دې پوهیږي کنه بلکې د قرات نخپل معلومیږي د آیات نه لم يتذكر نه دی چې هیر کړی په دې پوهیږي کنه هیر شوی دلته دار لم يذكر چې ذکر شوی نه یعنی قصدن پاتې شي دی معنی دا ده رفع القلم ابل کم چې نسیانن پاتې شي هغه معاف دی قلم اوچت شوی درې کسانو نه یو د نه یو پکې ناسی د چانه هیر شوی نو دا آیات چې دا فصل کې دواړو ته شامل لکه قصدن څوک پری دي ظاهرا د سم معلومیږي ام دې دغه مذبوحه حرامه که ساون پاتې شي هم دې څوی حرامه خو مشهور حدیث دی چې کم کس نسیانن چې ته پاتې شي هغه معاف دی لہذا موږ وایو دا حدیث ته قران د آیات چاته شامل لې صرف قصدن ته په نه پیږي په خبره امام شافعی صاحب کې قصدن د چانه بسم الله پاتې شي هم مذبوحه حلال ده اگر بار دلیل حدیث ته حدیث کی راضی کلوه فإن تسمیت الله تعالی فی قلب كل امرئ مسلم کله چانه بسم الله پاتې شو له خوري خو چې مسلمان ذبح کړي ځکه دار مسلمان بزړه کې بسم الله ده نو حدیث نه ثابتي کې چانه بسم الله قصدن پاتې شم خوري قرآن آیات نه معلومی کې ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله کله چې د الله ذکر په قصدن ونی شي هغه مخوري علم ده کنه التم ما راغلی ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله نغی قطعی حکم دی می خوري دلته وي ځونی دی خوري علم ده کنه موږ مولوی صاحب دغه حدیث په بریدو ذکر ځون پیدا ور کوي او چا باندې عمل کو دام به حکم نه هغه قطعی دی وای شلې به وګورئ دلښه ولا تاكلوا وقلنا كذلك هم دغه شان موږ په قوله تعالی ولا تاكلوا تاسو خوري مما هغه مذبوح عالم یذکر اسم الله چې باغه منه د الله نوم نه ذکر شوی لم يذكر اسم الله شنی ذکر شوی نوم د الله علی باغه معنی دا آیات چې انه یوجب حرمت متروک التسمیه دا واجبای چې حرام دي شي متروک د تسمیه چا باندې چې تسمیه پر خودل شوی کما متروک عامدن چې قصدن پر خودل شوی وجاء فی الخبر اور اغلی په حدیث کې چې نبی علیہ السلام سویلا داغه نه سوال وشو ان متروک التسمیه عامدن چې پر خودل شي بسم الله په قصدن دغه به حساب کتابی فقالا نبی علیہ السلام تو فرمایل کلوا خری فإن تسمیه الله ذک بسم الله چې دا فی قلب كل امرئ مسلم د هر مسلمان بزړه کې نو اوس دې دلته مولوی سي مونږ ویلو کچری په دوړ عمل کې دوه عمل به کو کنه کې دوی به خبر وایي پرېګ دو یا قیاس به پرېدو دلته عمل په دوړ نه کیږي ځکه کوم دا سی وایي مولوی سي چې په حدیث باندې عمل کو ک قصدن بسم الله پرې خو دې شوی اب ام بمخروم دا څه ده کنه نو سهون چې پرې خو دې شوی یا خو به اتفاقا خرو نو دوه صورت دي بسم الله کله سهون پرې خو دې او کله قصدن دا دو صورتونه دي سهوان خاص معاف ده اوس کامدن معاف کو معنا بداشي چې بسم الله قصدن پر خو دې شوی ام خربه سهوان پر خو دې شوی ام به خرو نو دې آیات څه معنا شول ولا تکل مما لم يذكر اسم الله دې معنا څه شول به خو دې ما آیات من عمل بالکل یې پر خو دل کیږي
الان کې دا قطعي ده بده باندې عمل کول واجب دي به همانه دار آیات کې وای می خوري او موږ وای چې نه قصدن به مخرو ځوان به وای نه شولې خبره مانی فلا يمكن التوفيق ندلته مولي سب توفيق چې کم دی دا یعنی تطبیق ممکن نه دی بین مدول ترمنځ لانه لو ثبت الحل ذکر شرع حلال والے ثابت شي به ترک حامدن نبی بسم الله بقصدن پر خودلو مانی نو ثبت الحل نو ثابتی کې به حلال والے به ترک ناسیان معنی قاسم دی نو فحين اذن يرتفع حكم الكتاب د کتاب حکم به اوچت شي فيترك الخبر نتیجه دا فيترك الخبر بس خبر پر خودی شي او عمل به بچا کیږي د کتاب په حکم باندې بس